دا د ان لاهور د 121 حلقې هغه وسیم کادر دی چې عمران خان سره دوکاو کا د عمران خان په وټونو باندې پات شو او اوس مسلم لیگ نون کې شامل شوی دی د دې حلف ویډیو را سره شریکوم چې دوه ګوري حلف اوچت کړی دی او هغه نه باوجود د قران د پاسه د عمران خان سره دوکاو کا نو پهلا د ویډیو ګورو او بیا په د باندې هم ډیټیل سره ډسکشن کوو چې دا څوک دی او عمران خان سره ولې دومره غټه دوکاو کا نو راځي پهلا د ویډیو ګوري چې د ویډیو کې حلف څنګه اوچتای هغه نه پس په کمپلیټ خبره کو جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं चौधरी वसीम कादर उम्मीदवार हल्का NA 121 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिपाही, मैं ये हल्फिया बयान देता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे हल्का NA 121 से जितवाया और उसकी आवाम ने, तो मैं इमरान खान साहब का वफादार रहूँगा। इंशाअल्लाह ताला अच्छे बुरे हालात में जैसे पहले खड़ा था इसी तरह खड़ा रहूँगा और मेरे इलाके की आवाम जो होगी उसको कभी मैं मायूस नहीं करूँगा। तो इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। मैं अल्लाह को हाथ जान के बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी। خاملګرو تاسو د خبرې وریدي چې څومره په درنو کانو باندې حلف اوچت کړی دی عوام څنګه دوکه کړل په خپل حلقه باندې 80000 اوټس ملو شوی دي جی 80000 کسانو د اوټ ور کړي نو د صرف عمران خان سره دوکه نه د کړي د صرف عمران خان ته بیوفای عمران خان سره نه کړي د 80000 کسانو سره هم دوکه کړي د 80000 کسانو سره هم د بیوفای کړي دا چې د په خپل حلف کې وی چې الله پاک مال کامیابی را کنو زب هیڅ کله هم عمران خان سره دوکه نه کم بیوفای و سره نه کم او که حالت هر څنګه وي زب عمران خان سره سات ورکوم جی इलेक्शन ना 2 ورځې لا نوي شوي جی جمعه दिन नहीं हुए और बंदा नून लीग में शामिल हो गया है। नून लीग के शामिल शवे दे और खबर दा हम रादी 7 करोड़ रुपए द मुस्लिम लीग नून नागश्तली दी ऐसरा ऐलान कोलो द पारा जी असल के दा सड़े च कम दे वसीम कादर कंप्लीट नो द ख्याल चौधरी वसीम कादर दे च दे मख के हम द मुस्लिम लीग नून द पार्टी सड़े हो जी दे बिया आगे न पीटीआई तर उड़े दा लोटरा बेसिकली लोटरा जी अद बुनियाद द लोटो के खौदले शवे दे दारा मुस्लिम लीग नून सड़े च बिया पीटीआई दौर रा वो पीटीआई तर उड़े दो पीटीआई सराव जी उस च लक प्रेशर पे रागले दनो पीटीआई न वापस मुस्लिम लीग नून ته تللی دی او پی ټی آی ګوره په د باندې دومره غټ ټرسټ کو چې د حلقې نه 300 کسانو کاغذات جمع کړو چې هغه الیکشن کمیشن کاغذات منظور کړي هم خو بیا هم د ټیکټ ورکو او د لپاره چې کوم نور کسانو آزاد امیدوار هغه کې ناست جی الیکشن کمیشن خپل درخواستونه راو وکړ ای وی دا سړی د پی ټی آی سړی د مونږ پټای مخکې کړی دی مونږ به د کامیاب کو جی د چې کامیاب شو استاد لا رزلټ تاسو وړاندې رجی دوه ورځې لانی ته چې مسلم لیگ نون کې د شمولیت اختیار کړی دی نو دومره غټه لوټه دومره غټ منافق سړی او د حلقې چې کوم عوام دي هغه د کور مخې یو غټ احتجاج هم کړی دی د کور مخې د خلاف ناربازي هم کړی ده او کې دیش چې په د باندې کیس هم دایر کی چې مون خو عمران خان لور کړی مون خو دې سړی لوټ نه دی ور کړی نو حالات چې کوم دي ډیر داسې د پی ټی آی کسان دي چې هغه لا اوس هم مطلب آفر راضي خو نه ایکسپټ کوي دا ډوم بنای لوټاوه د لاهور چې د آفر ایکسپټ کړی دی 7 کروڑ روپو لره ټینګ شوی نه دی او مسلم لیگ نون کې شامل شوی دی مریم نواز سره تصویران هم راغلي تاسو کتلی هم وی په میډیا باندې نو دا ډومبنۍ لوټه د پی ټی آی نووړې د آزاد امیدوار مسلم لیگ نون کې شامل شوی دی 2 ورځې پس جی د هارو منلو عمران خان سره غټه بي وفای دوکا د قران شریف د حلف د پاسه د دومره غټ دغه کو جی کامیابی اس کلم نشته عوام ومنز له نشي راتله عوام ومنز ترازی بي عزت کیږي او د سیاست ختمېدو والے د عمران خان سره چې هم دوکا کړي بي وفای کړي د لاغه سیاست الوت رجی نو دا اپډیټس ویډیو کې مننه جی والسلام